چې نن تاسو په دې لږ تنګ وخت کې دلته کې راوتلی او د فاتا خلکو سره یو ځای ودرېدی او دا وښیل چې د فاتا خلک یوازې نه دي د خیبر پښتونخوا ټول پښتانه چې دي هغه د فاتا خلکو سره ولاړ دي او موږ دا ویل غواړو چې د 114 کالو نه چې کوم زیاتی د فاتا خلکو سره شوي دی مونږ ته نور دا منظور نه دی اف سی آر چې نن نه 114 کاله مخکې په فاتا خلکو باندې لاګو شوی و مونږ دا قانون هېڅ صورت کې نه منو مونږ دا مسترد کوو او مونږ دا وایو چې وخت اوس راغلی دی چې د فاتا خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي د فاتا خلکو ډېره وینه توی شوه د فاتا خلکو ډېر سختۍ ولیدلې اوس وخت راغلی دی اوس وخت راغلی دی چې د فاتا خلکو سره انصاف وشي فاتا خلکو ته هغه حق ته میلاو شي چې هغه نورو ټولو موږ ته حاصل دی هغې لپاره دا اوس یو هغه وخت راغلی دی چې نور موږ دا نشو برداشت کولی د فاتا ریفارمز په حوالې سره کمیټې رپورټ راغی هغه وخت سره زموږ دا خیال و چې په دې باندې به عمل وشي خو د بدقسمتۍ نه بعضې قوتونه او بعضې سیاسي پارټۍ راپاڅېدې هغې نه صرف دې ملک سره زیاتی وکړو بلکې د فاتا خلکو خلاف سازش یې وکړو او په دې فاتا ریفارمز کې هغوی رکاوټ واچولو مونږ دا نن ورځ 11 سپتمبر په دې حوالې سره خوښه کړې وه چې 11 سپتمبر بعضې واقعیات داسې شوي وو چې د هغې زموږ ټول نړۍ باندې ډېر اثر راغلی او بیا خصوصا د فاتا خلکو د هغې د وجې نه ډېر زیات قربانۍ ورکړي د هغوی باندې ډېرې سختې د 11 سپتمبر د وجې نه تېرې شوي دي مونږ نن په 11 سپتمبر باندې قومي وطن پارټي دا اعلان کوي چې مونږ په هغې پورې په ارام نه کینو څو پورې چې فاتا په صوبې کې ضبط کړی شوي نه وي څو پورې چې هغوی ته پوره حقوق نه حاصل شوی او دا او دې سره سره مونږ غواړو چې آئیني ترامیم دې وشي دا کومې خبرې چې کېږي چې هلته به چیف اپریټنګ افیسر راشي او هلته کې به چې دې رواج قانون نافذ شي مونږ دا بالکل نامنظور او مسترد کوو مونږ دا وایو چې د آئین پاکستان مطابق چې دی هر پاکستاني ته کم حق حاصل دی هغه د فاتا خلکو ته ملاوېدل پکار دي ځکه چې د یو لحاظ سره تاسو وګورئ د اف سی آر چې دی هغه نه صرف د انساني حقوقو خلاف دی بلکې هغه د آئین پاکستان خلاف هم دی د آئین پاکستان د روح خلاف دی که مونږ 8 نمبر شک د آئین پاکستان روالو نو هغه دا وایي چې دلته کې به هغه یو قانون به هم نافظ کېږي نه چې کوم د انساني حقوقو خلاف وي اف سی آر چې دی هغه د انساني حقوقو خلاف دی مونږ هېڅ صورت کې دا نشو تسلیم کولی او مونږ به هغې پورې دا جاري ساتو څو پورې فاټا مکمل طور باندې ضم شوي نه او سره د یو سازش لاندې د فاټا تعداد چې دی هغه کم خیلی شوي دی حالیه کومه مردم شماري چې وشوه د هغې کې دوی وایي چې یاره په فاټا کې ټوټل 50 لکه خلک دي زه دې دا تپوس کومه چې کله د فاټا خلکو باندې سخته راغلې وه او هغوی آی ډي پیز جوړ شوي وو نو د 50 لکو نه خو زیات هغې وخت کې فاټا خلک وروتلي وو په کیمپونو کې میشته وو نو تاسو نن تا څنګه وایئ چې د فاټا تعداد صرف 50 لکه دی مونږ هېڅ صورت کې دا مردم شماري هم نه منو مونږ دا وایو چې په دې کې فاټا سره زیاتی شوی دی په دې کې خیبر پښتونخوا سره زیاتی شوی دی دې کې پښتنو سره زیاتی شوی دی ځکه د سازش لاندې د پښتون تعداد چې دی کمولو کوشش شوی دی مونږ دا هېڅ صورت کې نه منو دا شان دی چې کم موکم راځي د قومي وطن پارټي چې ده هغه راپاسي د مسلمانانو سره د پښتنو سره او د هغې لپاره د هغوی د حق لپاره اواز اوچتوي نن که برما کې چې کوم زیاتي کېږي مونږ د هغې هم مذمت کوو او مونږ وایو چې په کار کې علمي دنیا د هغې یو تصمیم واخلي نن
دا یو ځای کېدل چې دی دا زمونږ د احتجاجي تحریک آغاز دی دا زمونږ لومبنی قدم دی دا به دلته کې مونږ ودرو نه دا احتجاجي تحریک چې دی دا به اوس مونږ د فاټا ته وړو او په فاټا کې دویمې مرحلې کې د فاټا مختلف ایجنسو هیډ کوارټرز کې به مونږ احتجاجونه کوو او بیا که دا بیا هم دوی د فاټا خلکو سره دا زیاتې ختم نه کړو فاټا له خپل حق ور نه کړو نو بیا به روزو او اسلام آباد باندې به مارچ کوو به او هغې پورې به هلته ناست یو څو پورې چې د فاټا مسله دې حل شوې د قومي وطن پارټۍ کارکنانو ته زه په دې باندې مبارکي ورکوم چې یو ډېر ښه احتجاج وکړو او دا یو د خوشخبرۍ نوي ته مله ورکومه چې تاسو صرف د احتجاج اعلان وکړو هلته کې هغوی د کمیټۍ میټینګ نه وغوښتلو مونږ دا مطالبه کوو چې سبا په قومي اسمبلۍ کې دې باندې بحث به شروع کېږي او دې کې د دې فیصله پکار ده او پکار دی چې په آئین کې دې کې دې ترمیم زه خپلې خبرې په یو څو نارو باندې ختموم داسې جواب به راکوئ چې دا ګورنر هاوس کې چې کوم خلک ناست دي چې دوی ته هم دا اواز لاړ شي او د دوی په ذریعې اسلام آباد ته هم د اواز ورسي چې دا مسله صرف د فاټا د خلکو نه ده دا مسله صرف د فاټا د پښتنو نه ده دا مسله د ټولو پښتنو ده او دا ټول پښتانه چې دي د فاټا خلکو سره ولاړ دي او خاص کر قومي وطن پارټي چې ده هغه د فاټا خلکو سره ولاړ ده قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي شهید وطن حیات محمد خان شیرپو شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ملی رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو اختیار نه کینو چې څو پرې پاکستان په دې صوبې کې ځمکلي نه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو قرباني د هغه وینه موږ نه تقاضا کوي چې موږ به راپاڅو او د هغه دا میشن د هغه دا قافله چې ده دا به مخکې بوځو او که دې کې د وینې قرباني ضرورت دي څنګه چې زموږ مشر وینې قرباني ورکوم په خوشحاله به رخصتي کړو ډېره مهرباني